وایي په پرواز د باز د چتې اعتراض دی نو دا قصور د باز دی که دا چتی قونواز دی نو چتی قونواز دی چتی زمونږ بیا کاکا زامنو سره په یو شعر باندې وایمه راغله وایي چې دا سهیل خان افریدي نازیبه الفاظ استعمال کړي دي داسې الفاظ به استعمالول نه و پکار نو ستاسو ایمل ولي صاحب چې اوسه پورې سینیټر دی د به د پی ټي آی په حقله باندې کوم الفاظ استعمالول دا ګند دی دوی سره جنت ته هم نظم او داسې نور بلها الفاظ د هغه شته په سوشل میډیا کې موجود دي او بل طرف ته علب خان شیرپاو د ده د دې پوځې نه خو زما دا ورکوټې علب خان چې کوم دی دا ښایسته دی دی رالګي وایي چې ما سره ظلم شوی دی زه د جلسې نه وختلی یم ته چې په دغه ځای کې دا بل کار یې د سره کړی وی که نه نو ایله به یې د سړیتوب کار کړی ولې چې ستا لیډر اوسه پورې د لر او بر په نوم باندې ووټ اخیستی دی او ته راشې د ستا د دې پوځې نه چې کوم دی دا مایک ښایسته دی پوزه دی د مایک نه زیاته اوږده ده او بله خبره ځان د صحافي وایي زه دې بلاک کړی ما ته ما د بلاک نه وباسه تا باندې زه بازنګړی اړوم په سوشل میډیا کې چې یا ته ما صرف د بلاک نه وباسه دی وایي چې ما سره ظلم شوی دی ستا لیډر اوسه پورې د لر او بر په نوم باندې ووټ اخیستی ته راځې د افغانیانو خلاف پروګرامونه کوي او هغه وخت رعایت که ته وایي پی ټي آی والا بې عزته او بېکاره خلک دی چې په 1 کیلو چاول باندې تا یو ښځه دنده کړې وه یو ګودام ته او پرتوګ در سره په لاس کې او د پرتوګ هغه ویډیو دی په سوشل میډیا کې موجود ده خپل اوقات ته وګوره پوه شوې د پی ټي آی ورته وایي چې دا بې عزته او بېکاره مخلوق دی نو تا خو په 1 کیلو چاولو باندې یو ښځه د زینو دپاره دنده کړې وه زینو فاونډیشن والا ستا د اوږده پوزه ورکه شه